أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدقت يا رب العالمين. دی زینا سورت زلزال دا شروع کی او دا نازل شوی دی پس تا سورت النساء او دلتا د ترتیب په اعتبار سره یو کم سلم نمبر دی 99 سورت دی او د نزول په اعتبار سره چې دی دا تقریبا 93 راځي یا 94. الله رب العزت په دې صورت کې محض تخویف ورکي د قیامت ویره ورکي چې او یریږي د هغه ورځ نه چې هغه کې به ارس دا به اوجړه کولی شي ځمکه به برابر کړی شي د دې ترمنځ به هر څه ختم شي سمندرونه به اور را برسیره کی اور برولی او به سوځولی شي هغه تذکره ده. الله رب العزت فرمای اذا زلزلت الارض په هغه وخت کې چې اوجړه کیږي ځمکه زلزالها پجړه کېدو سره. دلته دا اذا زلزلت الارض زلزالها خبر داسې مفعول مطلق کله مضاف نه واقع کیږي دلته هم مضاف واقع شوی دی دلته مضاف واقع شوی دی نو وصف یې پیدا کړو وصف یې ورکنو معنا شوا هر کله چې اوجړه کیږي ځمکه په کامل اوجړه کېدو سره چې دینه مخکې به د ځمکه داسې نه اوجړه کېدل نو دا کم ټیم دی یا قرب قیامت ته نږدې زمانه د پای کې به د ځمکه اوجړه کیږي پجړه کېدو سره نو دغه هم تراتلی شي بعضو مفسرینو دا غشته او یا وربسی الله واخرجت الارض اثقالها او راو بسی د ځمکه خپل بوجونه اثقال زوت د دې بوجو دا برو بسی یا نور چې دغه کمی خزینه پرتی هغه به ټول رو بسی نو د دین مراد بیا د آخرت هغه د آخرت زلزله ده چې انسان به دوباره دی بنه شنو ما کیږي د دو مطلب دی راوچتیږي نو دوانم ته مراد غشتي شو کسوګه د یو سره خاص کوي یوم ته غشتي نو دی وجه الله فرمای اذا زلزلت الارض هر کله چې اوجړه کول شي د ازمکه زلزالها پکامل اوجړه کول سره نو تاسو ویلی ولته کې چې د ازمکه د غرونه بیا داسې والو زول شي لکه څنګه چې دا وړې وي نو د دې وړو څه حیثیت ده. واخرجت الارض راو بباسی د ازمکه اسقالها ای دفاینها کم چې دې کې دفن وي سيزونه برو بس او یا چې دې کې چې کوم سيزونه بس موجود وي اسانه خبره ده. وقال الانسان دا انسان چې دې ته وګوري نو دې وایي چې مالها د ازمکه له لاس شوی دي دا لاس په دې ازمکه لاس وقال الانسان انسان وی ماله د ازمکه لاس دا داسې پیدا ده یومئذ فدغه ورځ باندې تحدث اخبارها دا به بیان کړي خپل خبرونه دا به څه بیان کړي خپل خبرونه به بیان کړي خبرې به وکړي
بلکې ستا بدن په دغه ورځ باندې دا ځان له چې دی یو پورا سیسټم دی. لاس به دې ګواهي کوي، خپې به دې ګواهي کوي، په خوله به دې مهر ولګي، اندامونه به دې ګواهي کوي د په موږ دا کړي، دا ګناه یې کړې، دا راباندې نیکي کړې ده. او دا ځمکه هم چې ده ته په دې ځای باندې ناست یې، دې په دغه ځای ناست یې، دې په دې خدای پاکه په پلانکي ټیم چې دی نو دې په دې ځمکه ما باندې قرآن ته ناست ته به دغلته ګواهي ورکړي، دې به دې ځای ورکړي، خدایا پلانکي ټیم کې دغلته پټي کې چې دی نو پوله والی وه، دا به موږ چې دا به نه چې قرآن یې خدایا پاکه په پلانکي ټیم د په ما باندې سبحان الله ویلي یو ځل. او د یو سبحان الله د زور ته پته ده. سلیمان علیه السلام تخت روانو نو یو زمیندار جټ لرګي یې کول، نو چې هغه لرګي هغې کې لګیا او د لاندې نه یې ووایي چې د ارس ته یې وکته چې دا دومره پوج دی او دا دی داسې تخت دی، نو وی سبحان الله څه ویه تاسو مو وایه څه وی سبحان الله. نو چې کله یې دا ووایي کاکا ټلیفون نشته، هیڅ هم نشته، आवाज ورورسو د هوا په چپو د چا غوږونو له د سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام تخت راکوز او هغه ته وایي چې دا سبحان الله دی ولې وایي؟ نو هغه وایي یاره چې څه غلطي شوې، غلطي نه ده شوې، وایي زما دا بادشاهي هر څه به ختم شي خو ستا یو سبحان الله چې د دې ثواب نه ختمي. سبحان الله دومره زور دی. نو دی به وایي چې په ما باندې څه ویلي دي؟ سبحان الله ویلي دي. او حدیث کې کتابونه لیکي، د صحابو حالاتو کې لیکي، وایي چې کله به صحابو ناشنا خبره اورېدله د جنت تذکره به ناشنا او یا داسې یعنی داسې یو خبره به اورېده چې د دې امت پکې یو خصوصیت و دا داسې نور د الله انعاماتو تذکره به اورېدله، نو دومره تیز به سبحان الله وي حتی جاء وبته الجبال، حتی جاء وبته الجبال. ګورې کمزورې دونه چته او د مسجد نبوي د پاڼې وغیره په پرتی وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د معراج په واقعه کې راځي چې کله یعنی په یو شپه باندې قدر پای کې راځي چې راپاسې د تندې مبارکه چې خلکو ولیدو نو دا د خټو باران هم نه کنټرول کوو، یو شان به پکې باران لاندې راوړي چې خلکو بسرونه ښکته کړو. بیا وروسته د عثمان صاحب زمانه کې گزاره کړ، نو هغه دور کې په هغه ځای کې به دومره تیز سبحان الله وي چې د مدینې منورې هغه غرونو به واپس چې دی هغه آواز روتمبو او موږ داسې وي چې د جومات هم واپس رونتمبو. تاسو وایئ چې عشق د چا زیاتو؟ وایي د صحابو زیاتو. د چا زیاتو؟ د صحابو. او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چا زیاتو؟ د صحابو زیاتو. په ذکر اذکارو کې روانډیوالي کول د زړه نه کول دا د چا زیاتو؟ د صحابو زیاتو. الله دې موږ لم توفیق راکړي. نو ټول وایي سبحان الله. نو د دې وجه وایي وایي دا نو دې به یو پېره چې ته سبحان الله ویلي دا ځمکه به ورته چې کاکا ته به ما سبحان الله ویلي دې ځای کې به ما درود شریفې د دې وجه علما لیکي. الحمدلله موږ اوس ناسه کړی دی، تاسو ته هم وایي دې جومات کې وکړي تقریبا د یو سره او بل سره ده ټیم پکې دغه د پیزار دغه لرګ دغه هم ځان ته صفا که دغه کې کوشش کړی. نو کوشش دا وکړي چې په کوم ځمکه باندې یا نوي جومات نوي ځای چېرته ویني هلته کې هم کوئ. موږ چې اکثر وایو چې پلانکي ځای ته منزل لرو د هغې په ځای په لاره باندې چېرته جمع درته صرف وایم د دې دپاره چې کوې ځینې وخت داسې صرف د دې دپاره دی چې پلانکي ځای ته ور هلکه هغې کې هم یو مونځ کړی دی راشه په لاره دا بل جومات راځي دی کې مونځ وکړه. ولې؟ نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی دلته آیات کې هم راغلل چې په کومه ځمکه ته کوم کار وکړي هغه ستا لپاره ګواهي کوي. وایي نن دی هغلته نه پلو سبا ورپسې ودرېږه بله ورځ ورپسې ودرېږه داسې ورپسې راځه. نو چې په کومه ځمکه دی نن دلته قرآن ته کښېنه سبا دغلته کښېنه سبا هغلته کښېنه دا ځمکه به هم دلته ګواهي کوي دا به هم کوي دغه به هم کوي هغه زمینداری کې نور لګیا یې بس ته خپله ګیام ریبه سبحان الله ووایه ذکر وکړه قل هو الله احد وایه بس. مزدوري کې لګیا یې مزدوري هم کوه خښته اوچتې لګې نو دلته چې دا سبحان الله وي هغه خښته به هم ګواهي ورکوي چې وایي ده زه لګور سبحان الله. نو دا
ځمکه چې دا خطه چې دا یو انچ په پتا باندې که تا ښه کړي وي د هغې ګواهي به هم ورکوي او که تا بد کړي د هغې ګواهي به هم ورکوي ستا اندامونه به ګواهي ورکوي. اوس زما او ستا دا کار دی چې موږ کوشش وکړو صحابه هم د دې وجې ځای نه بدل موږ چې سنتو پسې ځای بدل کړو وغیره داسې دغه خو نه دی. یو خو دا دی چې د سنت او د فرضو ترمنځ فرق پیدا شي داسې نه چې بس ته متصل دلته د سلام واړو نه اللهم انت السلام نه چې دې لږ ځای خوا دې خوا کې بل ډایرکټ نیغ په هغه ځای ودرېږي. نو عمر رضی الله تعالی عنه یو کس نشته کې دې لږ خو صبر لږ د ګزاره وکړه او داسې مه کوه چې ذکرونو ته کښېنو ذکرونه پس د سنتو نه وکړه خو دا ځای چې بدلولي نو حکمت پکې یو دغه دی چې بس ځای بدل کا نیت داسې وساته چې دا خطه به هم دا ځای به هم زما دپاره څه کوي یا ګواهي ورکوي. کله په کور کې نفلونه وکړه کله حجره کې وکړه کله په پوله باندې وکړه ناوخته شه در باندې فرض له جومات ته نشي رارسې پټي کې ودرېږه دغه پټۍ به ستا لپاره ګواهي ورکړي. الله یې توفیق راکړي. الله فرمایي وقال الانسان وبوای دا انسان ما لها چې سدي دې ځمکې لره دا هنن دا لاسه کې دي خو ارس رو باسل مخکې خو ورته موږ خطې ویسیم نه رو باسل یومئذ په دغه ورځ باندې تحدثو دا به بیان کی اخبارها خپل خبرونه بان ربک بان یقینا د دې وجې په دې سبب ربک چې رب ستا اوها به معنا د حکم ورته کې وحي په معنا دا هغه وحي نه حکم وزکه چې وحي حکم کړو دی دا دی لرا رب ستا بان یقینا زکا ربک چې رب ستا اوها حکم کړی دی له حدیث مکی لرا حکم بکړی د غزمه کې لرا یومئذ په دغه ورځ باندې یصدر الناس راوزی به خلق یخرج الناس راوزی به دا خلق اشتاتن ډلې ډلې دا خلق به د قبرونه راوزی و ډلې ډلې به راځه جمع کېږي کاکا دا د چرسیانو ډله ده دا د پوډریانو ډله ده دا د خریلو ډله ده دا د ګیرو والا ډله ده دا د آرام والا ډله ده دا د سود والو پکې ډله ده دا د غیبت والا ډله ده د چغلې والا ډله ده الله دې وساتي دا چې دا نو ذکر اسکار والا ډله ده دا پکې د رجوع والا ده دا چې ډېر مونږ کوونکو والا ده پاره دا ډېر صدقه کوونکو ده پاره ده دا چې نیک مجالس والا ده دا د نیکه ده پاره براغون شو دا هغه ډله ده پکې دا پکې کافران دي دا يهوديان دي په کافرانو کې دا پکې عیسایان دي دا پکې چې نو یو ډله الله رب العزت فرمایي یومئذ په دغه ورځ باندې یصدر الناس راوزی بدا خلق اشتاتن سشی ډلې ډلې نو اوس ته ځان ته سوچ وکړه د دې وجې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی ورته وایي یا رسول الله سلام وی قیامت به کله وي رسول الله سلام ولوي څه تیاری دی ولا کړی دی که نه هغه ورته څه تیاری هم نشته دای د تیاری نه به دا مطلب نه چې لکه زموږ په شان به مونږ نه کوو ای بار څه پوره خو نور مطلب دی نوافل کم کوو نو هغه ولې چې سب تیاری هم داسې نه دی کړی نو ورته وایي چې هسې تپوس کې تیاری دی نه هغه ورته وایي خو لیکن دونه خبره ده چې زه د الله سره او د الله د محبوب سره مینه ډېره ساتم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې المرء مع من احب چې څوک د چا سره محبت ساتي د قیامت پر ورځ به د هغې سره الله دې رانصیب نو اوس چې د کومې ډلې سره الله وایي یومئذ په دغه ورځ باندې یصدر الناس راوزي به دا خلک اشتاتن ډلې ډلې به راوځي نو اوس ته حساب ولګوه چې دلته ډله څومره ده بیا د کرکټ میچ ته وګوره چې ته ورله د سره دعوت ورنه کې ټول ناست دي په یو ځای باندې نو څومره د قرآن ډله وګوره هغه وګوره یا دا ډله وګوره یا د مجلسونو ډله وګوره چې د سره یو بل سرنم لګي د رامیتوب په کار کې یو ځای نو دغه خطه په کومه ځمکه چې دغه مجلس کېږي دا به چې دی نو بیا د قیامت پر ورځ وایي چې دا د ظالم زوی خو قرآن له نه راتو خلکو به له دعوت یې ورکولې خو نن مجلس ته چې دی نو دی بغیر نه جان نه پہچان میں تیرا مهمان د دې وجې وایي یومئذ په دغه ورځ باندې نو دا د دې هره ګناه چې کې هر څه چې کې په هر میدان لګیای دغه ځای به ستا لپاره ګواهي ورکوي بس اسانه خبره بس چې څه کې په هغه میدان به ستا لپاره ګواهي ورکوي نو داسې په ځمکه چا پرې نه دو چې هغه زموږ دپاره د وبال سبب وګرځي یو مجرم چې جرم هم کوي نو چې پوی مجرمي نو هغه ځان پسې ثبوتونه ټول ختموي نه پرېږدي ثبوت
او ستا داسې جرم دی چې الله رب العزت ته چې کم اعمال کې چې ستا لاسونه کوي خپې کوي بل څه اراءة العمل اوس به راشي دا دی. یا فلاسفه مستقل باب ذکر کوي، مستقل باب فلاسفه وي چې باب العمل و انعکاسه، باب دی په بیان د عمل او د هغې انعکاس کې. هغه وایي چې دا لاس ته داسې وړکو که نه په هوا کې حرکت یې وکړو نو دیم ځای ومونده په هوا کې، اواز دی وباسه دام سټور شه، ستا لیکل دی وکړل دام سټور شه، په یو ځای باندې دغلته ستا دا کار سټور. باب العمل و انعکاس. او ساینس هم بعضې څیزونه ثابت کړي. نو د دې وجې چې څه عمل کې څه حرامیتوب کې بل له دعوت ورکې د حرامیتوب، بس سوچ کوه چې دغې ډلې سر به د قیامت پر ورځ راپاسي. او چې څوک د نیکۍ له راوستل نو سوچ کوه چې د ډلې سر به زه قیامت کې پاسم. الله یې توفیق راکړي. نو بس اوس ځان ته ګوره چې ته څه له ته دیندارۍ له خلکو له دعوت ورکې که غلطې لارې له، زنا له دعوت ورکې که سمې له ورکې، غیبت له دعوت ورکې که نه د انسان عزت راولي، چغلې له دعوت ورکې که نه د دوه مسلمانانو روغه کې، تبلیغ له دعوت ورکې که نه خلک د دین نه لرې رسې. هلکه چې دې خلکو عزت تار کې مجلسونو له خلک بوځي او که نه قرآن پاک له درود شریف له ختمونو له دیندارۍ له نیکانو خلکو له خلک بوځي. بس دې د سوچ پکار اسانه خبره. هر کس خپل ګریوان کې وګوري چې آیا زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم والا کار کوم او که د هغه خلاف. هر زمیندار پې پوهېږي، هر جټ پې پوهېږي، هر پوه پې پوهېږي نه. هر یومئذ په دغه ورځ باندې یصدر الناس راوبځي دا خلک اشتاتن ډلې ډلې لیروا اعمالهم اراءة العمل چې وویني هغه اعمال خپل، نو خپل عمل به په عملي شکل کې وویني. خدای پاک به درته وښایي. نن سبا خو اسانه ده، تاسو کړي یې کیمرې درپسې ټولې راوړي، نو یا خو به درته په عملي شکل وکړي خدای پاک ته چې دی نو داسې ګرانه ده، او یا دغه د عمل جزا به درته میلو شي، دلته د جرم کړي د هغې جزا به درته هلته میلو شي. فمن یعمل نو هغه چا چې عمل وکړو مثقال ذرة په اندازه د یو ذرې خیرا د خیر یره نو دی به وویني دغه خیر لره. یو معمولي نیکي دې وکړه چې تا ته ډېره وړه ښکارېده، تا وی چې مړه په دې خو ډوزما څه کېږي، نو معمولي. الله رب العزت فرمایي چې د دغه به هم داسې ځای نه ځي، د دې به هم دا به ته په خپلو سترګو وویني. الله فرمایي ذره هغې ته ویلی شي، یا وایي چې دا کومه دا شګه کې چې پړک شانتې وي معمولي، هغه پړک چې وي معمولي ذره، یعنې یا ذره وړوکې میږي ته ویلی شي، سور وړوکې میږي چې داسې ښکاري نه په ګرانه ښکاري، او یا دا هغه داسې چې ذرات الوزي د رڼا ته وغیره سړی چې ورته ګوري، بس ذره د وړې نه وړه چې هغه اډو تقسیمیږي نه. دا نن سبا د تحقیقاتو یو څه چې اډو تقسیمیږي نه، هغه ذره درته الله یادوي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، چا چې دغه معمولي ذره چې دی د خیر وکړو نو دی به هغې لره وویني. ومن یعمل هغه چا چې عمل وکړو مثقال ذرة په اندازه د یو ذرې، د مثقال په اندازه د یو ذرې، شرا د شر یرهو نو وبویني دغه عمل لره. که معمولي شر هم کړي که نه بدي یې کړي نو دا به مو ویني. د دې وجې چې نیکي وړه وي مې پرېږده، دا مه وایه چې دا نیکي وړه ده، او بدی چې وړه مې کوه دا مه وایه چې وړه ده. الله هم دې وساتي. دې وجې د آخري خبره اورئ، یو صحابي راغی د باندې نه راغلی او نوی ایمان یې روړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته قرآن پاک وښایه. څه وایي ورته؟ وایي قرآن راته ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې خو ډېر وخت لګي، چونکې مسایلو کې دا نور صحابه هم مصروفوي ته لګیا. نو یو صحابي یې راغی ډیوټي ولګوي ته دته قرآن وښایه. داسې دی یو کس نه یو کس رایي مثال به ما ته مسله ووایه، نو دغه ټایم څه ضروري نه چې یو کس هغه کیدای شي بل چاته دی ولګي. صحیح دا حدیثو کې شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دله قرآن وښایه، نو هغه ورته ډایرکټ دا صورت شروع کړي اذا زلزلت الارض زلزالها واخر. اوس عامي کس او باندې نه وی راغلی، نو چې کله ورته وی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو هغه ورته جواب کې وی ایحاسبنا الله، آیا موږ سره به الله رب العزت حساب کوي علی الذره د ذرې برابر، ته به د ذرې حساب هم را سره کوي. ګوره نوی ایمان وروړ د باندې نه راغلی، وی الله به موږ سره د ذرې حساب هم کوي. نو صحابي ورته یا الله ویلی چې الله ویلو بس زه به کیسو هغه ورته وی ښه، نو هغه ورته زه خو وړاندې سبق نه وي، نو ورته ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو بېرته ښیم
او ورته زه نه ویم دې دواړه په دې کې خبرې لږې اوچتې شوې نو چې خبرې اوچتې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل او هغه ورته ویلي څه خبره راشه دواړه دوی ورته خبره وکړه نو د صحابي وی حسبي هذا ما لپاره خدا کافي دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي دعه فانه قد فقه الرجل وی دی پرېږده بس دی فقیه شو دی پوه شو چې د خدای نه ویریدو په ذره پوه چې ذره به خیر کې او ذره شر به نه کې ذره به هم نه کې بس دی پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دی پرېږده دی پوه شو او بیا دا جنت ته زیرم راغلی بل حدیث کې راځي دا صورت چې څوک وایي یو پیره نو څلورمه عیسه چې ده نو دا د قرآن پاک برابر ثواب ورته ملاویږي بلکې راځي چې څوک یو پیره وایي د نیم قرآن پاک برابر ثواب ورته ملاوي الله رب العزت تراله توفیق راکړي بیا کوشش کوي چې مانځه کې وایي چاته یاد نو د مانځو الفاظو کې لږ سوچ ځای تر نه الله دوړ دې هم خیر الله عمل کې اخلاص پیدا کړي